د افغانستان د نیوزیلند سره د ټیسټ میچ په 9 سپتمبر 2024 کې کېدو والا دی. افغاني وخت 8:30 بجې او پاکستاني وخت 9 بجې د سحر نه بعد دغه میچ شروع کیږي. د افغانستان لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده چې فار د فرست ټایم یعنی مطلب په اول ځل باندې د افغانستان ټیم د ټیسټ میچ کوي د یو ښه تکړه ټیم سره کوم چې نیوزیلند دی. په دې کې د افغانستان که تاسو وګورئ ډېر زیات نوي کلاړیان موجود دي. کوم کپتان چې حشمت الله شاهدي وي، حشمت الله شاهدي به د خپل ټیم قیادت کوي او د نیوزیلند سره دغه د ټیسټ میچ چې کوم دی د افغانستان ته ډېرې زیاتې غټې فایدې کېدو والا دي. په دې وجه باندې چې ټیسټ یو لانګ میچ وي، مطلب 15 ورځو باندې مشتمل وي چې په 9 سپتمبر به شروع کیږي او په 13 سپتمبر باندې به ختمیږي. فایده افغانستان ته دا کېدو والا ده چې تر اوسه پورې افغانستان د T20 او د ون ډے چې کوم میچونه دي هغه ډېر زیات کلاو کړي دي، خو د ټیسټ داسې خاص موږ نه دي کتلي چې افغانستان د ټیسټ میچونه هم کلاو کړي. نو د ډېر زیات غټه فایده هغې ته دا کېدو والا ده چې 15 ورځې مسلسل ته په یو میچ کې پاتې شي، نو دیو بیټسمنان او بالران ته پته ولګي، بالران به خپل سټرنث معلوم کړي چې موږ ته څومره پورې ایبیلیټي ده. نو د افغانستان لپاره دا یو ډېر زیات بهترین اپورچونټي ده او کوشش دی افغانستان کھلاڑیان دا وکړي چې دغه میچ د نیوزیلند نه وګټي او شکست هغې ته ورکړي. بیسټ ویشز ود افغانستان. ګورو چې په دغه ټیسټ میچ کې بیا څه کېږي. د میچ نه بعد به انشاءالله تاسو سره ضرور مخاطب کېږو، بلکې ډے بای ډے به موږ تاسو له اپډیټ درکوو چې په دغه میچ کې په پیله ورځ، په دویمه، درېیمه او په 15مه ورځ باندې څه کېږي. ایټ د اینډ امید لرئ د ښې انشاءالله ښه به کېږي.